बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو چرته کې ډیر زیات ظلم شوی زیاتې شوی پلار ظالم خپل ساکال ډیر زیاتې بے دردۍ سره قتل کړي هغه پلار نن راخلا شو هغه ضمانت قبول شول دوستانو مریم معصومه ته انصاف ملانه شول دوستانو د بره کې نور معلومات هم په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي ترڅو موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي دوستانو دا واقعیا د چرسدی و چې پلار ظالم اختر پریزي خپل سکا شپاګو کال لور چې نومه مریم او ډیر زیاتې بے دردۍ سره قتل کړي او به خپل مدعیت کې اف ای آر درج کړي پولیسو دغه باندې شک راغلو چې دغه خپل لور خپل لاسونو سره قتل کړي دغه ریماند نه بعد دا پته ولګیدل چې دغه خپل لور څنګه قتل کړي د خپل لور قاتل خپل د دوستانو نن په سوشل میډیا باندې دا یو خبره ډیره تیزی سره خورا شوې ده چې دغه پلار چې د مریم معصومه پلار راخلا شوی دی هغه ضمانت قبول شوی دی دوستانو دا بالکل دروغ دی هغه لا په جیل کې دا اس ضمانت نه دی قبول شوی هغه کور ولا هغه ورونه هغه پلار د خبره کوي چې دغه ته پانسی ویر کړي دغه دومره غټ ظلم کړي دی دغه معصومه اخر دغه سس ظلم کړي دا خو دغه خپل معصومه خپل وینه و دغه خپل وینه خپل لاس علاله کړه تمرا غاړ ظلم ډیره زیاتې بے دردۍ سره ټوکړې ټوکړې کترې کړي و دوستانو اخر د انسان ولې دومره ظالم شوی دی مونږ یو چې مونږ باندې الله پاک عذاب نه رسي دا عذاب نه دی نور څه دی چې یو سکا پلار خپل سکا لور چې هغه د صرف د شپږو کالوي هغه قاتل جوړ شي نو دوستانو دې خبره کې مونږ ته سوچ پکار ده مونږ د معاشري کې اخر داسې څه سختیان دي چې انسان د حد پورې مجبوري دوستانو ټولو نه غاټه سختي مونږ باندې د پیغور ده چې د پیغور یو ځل تاسو پرې وتړل شي هغه نه بعد د سپ قبر پورې د سزي نو مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل کارونو زکار ساتو چا په کار کې کار نن یو پلار د پیغور د الله سره خپل لور قاتل جوړ شوی دی دا معاشره د هغه مشومه قاتل د پلار قاتل نه د دوستانو د بره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام